فرق دی لکه نو انسان او حیوان کې څه فرق دی؟ خوراک هغه هم کوي هغه چې خدای کوم خوراک پیدا کړی دی. تا ته چې څنګه دا سوچه غوښه د قصاب نه راوړو ځان له پخه کې خوند له درکوي هغه چې مرداره کې خوله ورکړي دي نو له زیات خوند ورکوي هغه دغه خوراک دی. تا ته چې روجي او پولو پروتي او تا له هغه څنګه خوند درکوي نو ته ورشه غوا ته روجي او پولو واچوه نو کرکه به ترې ورځي او شنه ښه مزېدار پندونه او ونډه ورته واچوه د پاسه پې له ګوړم ورته ور واچوه چې تماشه کوو څو نو په خوند یې خوري. خوراک خو هغې له خدای ښه ورکوي ما اوستانه وله ښه ورکوي. ځان ته سړي نه وړي کېږي او څاروي ته وړي کېږي. ولې تپ په شیرانه نو ما خو په 80,000 اخیستلې بیا خو په 40,000 نه خرڅېږي. نور که چې ښې صرف کړم چې په 80 مې هغه چې 1 لک خورالو کېږي. وګورئ سانګانو ته چې هلالې کې د یواز ګوته ورکې وګوره دا په څه دي دا په ګیا او که ته وایې چې یاره څاروي خو په یخ او ګرم او کوټه نو هغه له خدای داسې سربن او داسې ویښته ورکړي چې هغې په دغه څیزونو نه پوهېږي. هغه چې د لږ سوري ته کبل دا د هغه دپاره داسې لکه چې په محل کې ولاړ ټینشن یې نشته پریشاني نشته ته خو په ټینشن او پریشانۍ کې پروت دی. نو ستا او د څاروي فرق دقه دی چې هغه کې د انسانیت خوبۍ نشته او په تا کې د انسانیت خوبۍ. نو که تا ځان مسلمان کړو ته به انسان یې او که ته کافر شوې الله دې وساته نو بیا به تا ایمان بیا به تا انسانیت به تلي. هغه بربر قوم چې حیوانیت او پکې الله د هغې صحابهو د وجې نه ټول افریقه خدای مسلمان کړه ټول توریان د سیل می خدای مسلمانان کړ انسانیت یې وپېژند ایمان او اسلام یې وپېژند بربنتوب یې ختم کړ خور او لور یې وپېژندله مردار یې ختمې شوې. زمارونو دا ولې دا صحابو د وجې صحابو سره ولې الله مدد وکړ الله ورسره مدد وکړ. یو قوم تاتاریان مشهور قوم دی لوی تاریخ لري. تاتاریان دی لاړل یو علاقې ته هغه علاقه کې مسلمانانو دی په حمله وکړه چې حمله پسې وکړه په دې مسلمانان خو پوه شو چې دا خو تاتاریان دي او تاتار قوم بودو قوم او دا سیوله کړه دی دا چې ماره تمخ کې دا کم تا دغه یاد کړل بربر یاد کړل دغه څه خلک چې مسلمانان پیښو کې تاتاریان خو را روان دي او زمون په وطن حمله کوي نو دي ته تختیدل ټول وطن یې ورته خالي پرېښود. لوی عالم دی بزرگ دی ډېر لوی عالم او بزرگ سید احمد دربندی رحمت الله علیه هغه مسلمانانو ته څه کوي وی تاتاریان را روان دي تختو او تم راځه صاحب وګورئ هغه وی خپل کار کوي ولې ځه زما په الله ایمان دی علی الله فلیتوکل المؤمنون او په الله مې باور زه نو ځم او که تاسو ځئ نو منې کولی شم زه موځئ کافر سره جنګ وکړئ مقابله وکړئ نه چې طاقت ممکن د هغې کم دی هغه خو ځناور دی هغې خو چکونو باندې خلک وجني هغې خو حیوانات نه انسانانو غوښې خوري چې کوم قوم د انسان غوښې خوري هغې سره څوک جنګ کولی شي هغې کې خو خپل هم چې مړ شي نو حلالي کوو یې خوري بې حلالولو یې خوري بیزوګان به یې خوړل چندخان به یې خوړل دې سره جنګ کېږي. سید احمد دربندی رحمت الله علیه هغه پاتې شو او یو خپل مرید ورسره پاتې شو باقي ټول خلک ترې لاړل. د تاتار چې کوم شهزاده و چې دوی سنګرال قوم کلی خالی پروت دی او خلکو ځان سره ضروري تجهیزات سامان هغه تختولی دی پرېښی دی نو دته قوم وی چې خلکو خو مسلمانانو خو ملک خالی کړی دربند خو خالی پروت دی وی ښه خالی دی وی یو کس وی نه صاحبه خالی پروت دی خو په یو جومات کې یو بوډا سپینګیری دی او یو ورسره بل یو شاګرد دی سید احمد نومې دی مونږ کله خپه شو هغه متونه کو هغه په جومات کې دی نو څوک نشته ښځې نر واړل وی ټول تللی وی دقه دا ولې پاتې دی
دیولی سے او پخپو کې ولا بیړې واچوي زنجیرونه او لاسونو ته ولا کړې واچوي دواړو له او مالې راولي پوج ورغه دی گرفتار کړ خپو ته وته بیړې واچو لاسونو ته ولا زنجیرونه واچو او شهزاده لري راوست د تاریانو چې کم شهزاده